بسم الله الرحمن الرحيم ذلك نتلوه من الآيات والذكر الحكيم ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين إن هذا لهو القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. سورہ آل عمران دری حصیو پاول عیسیٰ کی اثباتو دا توحید دا اللہ رب العزت او آغا دری بابو نوا اخیرنے درم باب داولی سی شروع پائی کی دعوت توحید و پاغی دلائل عقلیو بیا منوا د دوستانی د کفارنا بیا صفتون ذکر کول د نیکانو خلقو بیا دعوت توحید و بیا پاغی دلائل او بیا نکتیوی پا عبدیت دا عیسیٰ علیہ السلام سنکتی او دلائل بیان شول دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا پیدائش نوالی تر اسمان تا تر خطو پوری واقعائی بیان کرلا اوس د دې زینا په دې یو آیت کې صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو رښتینی نبی او دا واقعا دا غدر نبوت دلیل دی علامه ده ځکه چې نبی ته څه پتا و دا خواغت الله رب العزت وحی را لګلې دا او چاله چې وحی راځي نو هغه نبی دا غ رسالت ثابتې بیا بل شبهه د نسواراو او داغي جواب چې هغه ویلو عیسی علی السلام ته من الہ زکه وایو چې پلاری نشته کنه نو چې چا پلار نه نو منگ باغا چاہتا منصوب کهو کہ انسانانو تے منصوب کهو نو نعوذ باللہ بدنامی کی بدنام پہ رازی او کا نی منصوب کهو نو دا لکا سنگ پیدا شو نو نعوذ باللہ و اداد اللہ زوی دے کنا نو داغی با جوابو کی چه ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم چې کدا شي چې د چا پلار نه یو د الله په قدرت پیدا شوی او هغه الہ کې دی شي نو بیا خو عیسی علیہ السلام پرې دی د آدم علیہ السلام عبادت شروع کړي ځکه هغه بې پلار او بې مور پیدا و
بیا د دومره دلایلو باوجود نسوارا بیا ګور نه مني او وای زمونږ دا خبره حق ده او موږ په صحیح نو بیا د هغې نه بعد اعلان د مباهله دې ته وایي چې راځئ نه منئ تاسو وایي زمونږ خبره صحیح ده او موږ وایو زمونږ صحیح ده ټول براشو زامن براولو زنانه براولو پخپله براشو ټول خاندانونه به یو میدان کې ودرېږو دوه ډلې به شو یو خوا او یو بل خوا وایي چې الله دا دوه ډلې دي په دې کې چې کومه په حقه ده هغه بچ کا چې کومه په غلطه ده الله هغه تباه کا راځي چې داسې وکړو چې کومه په غلطه الله به تباه کړي نو هغې کله دې ته تیارېدل هغې دا ځکه نه ویله چې ته پته وه چې موږ په غلطه یو که داسې سوال هم وکړو نو د الله د نبي خیرې به الله قبولې کړي موږ به ټول تباه شو دل تیار نشو نو دلائل بیان شو مباهله چیلنج ورکړی شو هغې ته تیار نشو د دې نه دا معلومه شوه چې د نسواراو د عقیده ټوله غلطه ده عیسی علیہ السلام نه الله دی نه دا کلمې پیدا کړی دی ذالک نتلوه علیک من الآیات ذالک دا مخکې چې کوم بیان شو د عیسی علیہ السلام نتلوه علیک من الآیات لولو من دی لرا پتا باندې من الآیات د دلائلنا فعبدیت د عیسی علیہ السلام و ذکر الحکیم او داغ نصیحت نا چغا د حکمت نا ډک دی ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم یقینا مثال د عیسی علیہ السلام پنځ د الله پشان د آدم علیہ السلام دی دا جواب دی د شبهه د نسواراو هغه ویل چې موږ د عیسی علیہ السلام عبادت زکه کوو چې لا اب له پلار نشته الله پلار شوی نو دا غي جواب دار چې ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم یقینا مثال د عیسی علیہ السلام پنځ د الله په شان د آدم علیہ السلام دی چې الله د خاور نه جوړ کړو او بیا وته موجود شنو هغه موجود شو نو چې د چا پلار نه تاسو هغه ته الہ وای نو بیا خو آدم علیہ السلام ته الہ وای مورم نو علماء لیکلی دي دلته الله پاک وای ان مثل عیسی عند الله کمثل آدم یقینا مثال د عیسی علیہ السلام پنځ د الله پشان د آدم علیہ السلام دی نو د عیسی علیہ السلام مثال کله د آدم علیہ السلام پشان کې دی شي دغه هډر فرق دی څنګه عیسی علیہ السلام مور وا صرف لارې نو او د آدم علیہ السلام نو مور وا او نه پلارو نو دوه څنګه یو شان مثال شو دغه هډر فرق دی او الله وی یقینا مثال د عیسی علیہ السلام په د الله پنځ پشان د آدم علیہ السلام دی دیتا د علماء په اصطلاح کې تشبیه د غریب بالاغرب وای د لګي ناشنا خبرې مشابهت او مثال ورکول دا ډېری ناشنا سره تاسو تدا یو ناشنا ښکاری چې حضرت عیسی علیہ السلام بے پلار الله پیدا کړی د دین ډیر ناشنا خبره دادا دس انسان مشته چې نه مور او نه پلار الله پیدا کړی د خاور نه پیدا کړی
نو کچرته دا د الوهیت دلیل تاسو ګرځوئ چې پلار یې نشته نو ځکه الہ دی، نو بیا خو د دې نه لوی الہ آدم علیه السلام ته ووایئ ځکه چې نه مور وه او نه پلار و. نو هغه ته الہ نه وایي او ده ته الہ وایي، دا ولې؟ نه آدم علیه السلام الہ دی نه حضرت عیسی علیه السلام الہ دی، ځکه چې آدم علیه السلام هم مخلوق او عیسی علیه السلام هم مخلوق دی. او خبره دا ده چې مخلوق کار څومره د لوی مرتبه والا شي، ولی شي یا نبی شي، خو هغه الہ نشي کېدی. یو عالمو مدارک لیکلي روم کې جیل کې بند شو. روم خلق عیسایان نو د سره بحث کو. د عالم ورته وایي چې تاسو د عیسی علیه السلام عبادت کوئ، نو تاسو سره د دې په عبادت څه دلیل دی چې تاسو د ته الہ وایئ؟ نو هغه نسوارا ورته ویل چې موږ یې ځکه عبادت کوو لأنه لا اب له، چې پلار یې نشته کنه، بې پلاره دی، نو دا د الله زوی شو ځکه الله د دې پلار دی. نو هغه عالم ورته وایي خان د دې وجې نه ویاو. نو هغه وایي فآدم اولی لأنه لا ابوین له، بیا خو آدم علیہ السلام ډیر لایق دی چې دا غي عبادت تاسو کوئ. عیسی علیہ السلام پرې دی، بیا آدم علیہ السلام له عبادت شروع کوي ځکه چې دا غن مور او نه پلارو، هغه په بیا ډیر لوی الہی نو. دی ورته ویل چې نه دغه دا کمال چې مړی بیا راځوندي کول، نو مړی خدای الله نه بغیر بل څه نشي ژوندې کولای. معجزې نه ولا د الوهیت صفت ثابت او معجزه خو الله د نبی نه ښکارا کوي. مخکې تیر شو کنه او احیی الموتى باذن الله، دا خدای اختیار نه، د الله په حکم مړی راځوندي کوم. نو دوی ورته ویل چې موږ ځکه د هغه عبادت کوو چې هغه به مړی راژوندي کول. نو دغه عالم ورته وایي بیا خو یو نبی تیر شوی دی حزقیل علیه السلام، هغه لم الله د مړي د ژوندي کولو معجزه ورکړې وه. وی بیا خو د هغه عبادت کوي. ولی عیسی علیہ السلام په خپل زندګۍ کې مشهور دادا چې صرف څلور مړي راژوندي کړیو او بیا مړ شوي. او هغه نبی چې دی حزقیل علیہ السلام 8000 مړي راژوندي کړیو. نو بیا خدا داغه لوی معجزه وا چې 8000 مړي ژوندي کړی، بیا دغه عبادت ولې نه کوي؟ تاسو په یو خبره تاسو هغه ته الہ وای او هغه مول الله معجزه ورکړي. نو دوی ورته ویل چې دا ځکه موږ د هغه عبادت کوو لأنه كان يبرئ الأكمه والأبرص، هغه به مرزادی لون جوړاو، برګي مرز والا به جوړاو چې لاس به پراخ کنه، دومره لوی کمال پکيو. وای ښا په دې وجه عبادت کوي ویاو. وای بیا د عبادت پرې دوای د جرجیس علیه السلام عبادت شروع کړي. ولی ولأنه طبخ وأحرق، دی اوس وځول شو پوخ شو په اور کې، او چې خلکو اخو ورځو نو بیا چې دینو ثم قام سالما روغ رمټ پاسه دو روان شو. بیا خدای عبادت وکړي. نو دوی حیران شو چې څه وایي، مخلوق نه کار څنګه ناشنا خبره صادر شي. نو په خوا چې به صادر شوی او نبی به نو معجزه وا. اوس خو نبیانو سلسله ختمه ده، نیک انسان نه څه ظاهر شي نو دا کرامت دی. دا
ناکار انسان نخکار شي نو دا استدراج دے نه بنیک انسان نه الہ جوړه ځکه کرامت د ولی اختیار کې نه هغه سره د خپل کرامت اختیار هم نشته او نه بد انسان نه چې دنو الہ جوړه ان مثل عیسی یقینا مثال عیسی علیہ السلام عند الله پنځ الله کمثل آدم پشان د آدم علیہ السلام دے خلقه من تراب پیدا کړی دی الله دلر د خاورنا ثم قال له كن فيكون بیا ویلی هغه چې موجود شانو پس هغه موجود شو الحق من ربك فلا تكن من الممترين حق ثابت دی طرف درفستانا یا دا واقعا خطا دا فاسمکیگت من الممترین دا شک کون کنا نبی خو شک نکو نبی مخاطب کئی خطاب امتی ترے چی امتی گو رے تب کی شک ونکی چرتا یا مکیگت دا شک کون کنا پنزول عذاب کے پدے منکرینو باندی پدے پا اللہ عذاب را لیگی فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم پدی کی اعلان دے دا مباحلی دا سمر دلائل بیان شو کنا چیو انسان کی عقلی نو اب پخپلت پویشی او چی غوئی نو آغا خطا نشی پویا والے آغا بیام آغا خپل خبر بس راٹنگ کری پختنو مطل دے توت تے بکیان ویلی نا بکر چاپلارم توت نکی آغا خپل عزت کے والاری دو دین بغیر بعد هم چه دینو نسوارا خپل خبر بانی کلک دیو زمان خبر صحیح دا استاسو دا غلط دا دعوت دی ولور کرن وسو تا دعوت دا مباحلی دی مباحله دی تو ہوئی چی دو ڈلی یو شان عقیده لري بل شان لري دا یو استا خبر غلط دا او دا بل ډله استا خبر غلط دا نو ته بدا سے وکي چې هغه ته دلایل بیان کی چې ستا دا خبره په دې دلیل غلطه ده په دې غلطه ده په دې غلطه ده چې بیا نه مني دا زدي دي مستغفر مالي نه نشي نیولې خپل سمې دې کوي ته بدا وکي چې بیا دې وای کنه چې بس صحیح مو زما خبره صحیح ده وی راځه چې مباحله چې کوم ډله په دروغه ده الله تبارک کی مباحله هغه دور کې وسمشتا خو شرطونه وي یو شرط بدای چې دواړه ډلې دعوی د حقانیت کوي الا چې یو ز صحیح مو بل وی ز صحیح دویم شرط بدای چې دا اختلاف په اصولی مسائلو کې فروعی کې نه چې کوم کې د ائمه اختلاف دي د صحابه اختلاف دي صحابه یو خو دي سبل خو دي کې دواړه حق صرف د اولا او د غیر اولا خبره هغه مسائل چې هغه د کفر او د ایمان خبرې دي هغه مسائل چې د شرک او د توحید خبرې دي هغه مسائل چې د سنت او د بدعت خبرې دي اصولی اختلاف چې کوم ته وي ای کې به مباحله او بل بدای چې تب او تمخ کې دعوت ورکې بیان کې کپاغه سم شو مباحله ته ضرورت نشته چې نه بیا مباحله فمن حاجک فیه پس چې جګړه وکړي تا سره په بار د عیسی علیہ السلام کې من بعد ما پس د اغینا جاءک من العلم چراغ تا تد علمنا په عبدیت د عیسی علیہ السلام فقل نطور توای تعالی وراشی ندعو ابناءنا و ابناءکم او ببلو من زامن زمنگا و زامن استاسو ونساءنا ونساءکم و زنانا زمنگا و زنانا استاسو وانفسنا وانفسکم او نفسنا زمنگا او نفسنا استاسو طول براشو ثم نفتحل بیا واجزیو کو اللہ تا دا خامخا بیان دے رشتیا چکم بیانو شو دے عیسیٰ علیہ السلام صحیح سچا سترہ بیان دے وما من الہ الا اللہ دا نتیجہ تیرا ہوا تا چی نشتے سوک الہ مگر یو اللہ دے بل اس سوک الہ نشتا عیسیٰ علیہ السلام الہ ندے بل سوک ندے یو اللہ الہ دے
وَإِنَّ اللَّهَ وَيَقِينًا اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خامخا دا اللہ دے غالب و حکمت والا. فَإِن تَوَلَّوْا کچرت دی واوڑیدل فَلَا بَاسَ عَلَيْكَ پتابانی سے گناہ نشتے ولی فَإِنَّ اللَّهَ پس یقیناً اللہ علیم بالمفسدین ہوا دے پا پسات کون کو باندی دا مفسدین دی او دا دے حال اللہ تخ معلوم دے اللہ بس ازاور کی. نو دلائل بیان کرل پا عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام پا عجز دی عیسیٰ علیہ السلام چی اغا الہ ندے وغد اللہ و نیک بندہ دے نبی دے خو اللہ تا محتاج دے. عیسائیان چی ورطا الہ ہوئی دا خبر دا کفر او دا شرک دا اول تو گو رہی. ذالک نتلوہ دا لولو منگ دیلر علیکا پتا من الآیات دا دلائلنا پا عبدیت دی عیسیٰ علیہ السلام وذکر الحکیم و دا ذکرنا چی دا حکمت نڈک دیں. ان مثل عیسیٰ یقینا مثال دے عیسیٰ علیہ السلام اند اللہ پنزد اللہ کا مثل آدم پشاند آدم علیہ السلام دے خلقہ من تراب پیدا کردے دے اللہ دلر دخاورنا ثم قال له کن فیکون بیوی آغت موجود شان پس موجود شو. الحق من ربک حق ثابت دے طرف درفستانا فلا تکن من الممترین پس مکے گا تدشک ان کنا. فمن حاج جگڑے اکڑتا سر پدے کی من بعد ما پس داغین جاک من العلم چراغلو تاتد علمنا فقل تورتوی تعالو راشین دعو ابناءنا و ابناءکم روب بلو زامن زمنگو زامن ستاسو و نساءنا و نساءکم زنان زم الحق یقینن دا خامخا بیان دے رشتیا. وما من الہ الا اللہ او نشتے سوک الہ مگر یو اللہ دے. وَإِنَّ اللَّهَ یقینن اللہ تعالی لہو العزیز الحکیم خامخا دغا اللہ غالب حکمت والا دے. فَإِن تَوَلَّوْا كَچَرَدَيْ وَاوْرِدَلْ فَإِنَّ اللَّهَ يَقِينًا اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ ہوا دے پسات کا ان کو باندے.